اس ایچ او صاحب ته اطلاع میلاو شوه چې یاره دا یو 3 کسان دي او یو ډینا یې وتښتوله او ورسره یې د ډینې هغه ډرایور هم وتښتاو. هغه اطلاع د پوري طور باندې ډي اس پي صاحب ته، ډي اس پي صاحب د ډي پي او صاحب په نوټس کې راوسته. زمونږ ډي پي او صاحب ډسټرکټ پولیس افیسر چې دی نو هغه پوري طور باندې په هغې کې ودن نو ټایم سپیشل ټیم جوړ کړو. سپیشل ټیم ولګېده، کاروایانې شروع کړې. پته ولګېده چې یاره سید عالم نومي یو کس دی ولدي عمرې د زبیر خان ولدي شاه زمین ته موبایل باندې کال کړی چې زما واښه دي راشه دا بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو خپله باندې اس پي اپر سوات یم. ډي اس پي صاحب غنی الرحمن خان مټه سرکله او زمونږ محمد زیب خان اس ایچ او چوپریاله. پرون داسې شي و چې اس ایچ او صاحب ته اطلاع میلاو شوه چې دا یو 3 کسان دي او یو ډینا یې وتښتوله او ورسره یې د ډینې هغه ډرایور هم وتښتاو. هغه اطلاع د پوري طور باندې ډي اس پي صاحب ته، ډي اس پي صاحب د ډي پي او صاحب په نوټس کې راوسته. زمونږ ډي پي او صاحب ډسټرکټ پولیس افیسر چې دی نو هغه پوري طور باندې په هغې کې ودن نو ټایم سپیشل ټیم جوړ کړو. سپیشل ټیم ولګېده، کاروایانې شروع کړې. پته ولګېده چې یاره سید عالم نومي یو کس دی ولدي عمرې د زبیر خان ولدي شاه زمین ته موبایل باندې کال کړی چې زما واښه دي راشه دا وړل غواړي. دی چې څنګه هلته ورغلی دی نو د دې سید عالم سره یو 2 کسان نور وو. دې سید عالم په دې زبیر باندې تماچه ایښې ده او ګاډی یې اخیستی دی او دی یې یرغمال کړی دی. دا ګاډی دوی بیا بل ځای ته محفوظ ځای ته روان کړی چونکې پولیسو ته ځای په ځای باندې ناکهبندیانې کړې وې. محمد زیب خان زمونږ چې کومه ناکهبندي کړې وه نو دا ډینا ورسره دا ملزم چې دی دا سید عالم دا یې ونیول. د ده سره لوډ تماچه وه 30 بور هغه یې په قبضه کې واخیستله. دغه 2 کسان چې وو دا په موټر سایکل باندې وو نو چې څنګه پولیس کتلی دی نو دوی پولیس ډېره زیاته کوشش وکړ د هغوی د ګرفتارۍ د خو دوی وتښتېدله. دا ملزم چې کوم ونیولی شو سید عالم د پراپر انټاروګیټ شو. دغه 2 ملزمانو هم پته ولګېده چې دا څوک دي. دې وخت کې مونږ نومونه په دې باندې ناخلو چې بیا به زمونږ نه انډرګراونډ شي یا به چېرته بل طرف ته لاړ شي. نو ملزم چې دی د ده نه تماچه چې کوم د استعمال کړې وه هغه برآمد شوه. دغه ډاینم ترې برآمد شوه، دی ونیولی شو، د ده خلاف پرچه ورکړی شوه. مزید انټاروګیشن روان دی. لا دې وخت کې دا مکمل پته نه ده لګېدلې. دې وخت کې خو مونږ د ده نه دغه 2 کسان معلومول چې دا 2 کسان چې د سره کوم همراهیانو چې دا څوک وو. اوس مزید انټاروګیشن شروع دی انویسټیګیشن والا سره. نور به هم پته لګي چې یاره دا د ده وړاندې واردات دی یا دوی نور هم کړي دي. نه ګرفتار نه دي معلوم شوي دي. انشاءالله تعالی هغه به هم ګرفتار شي. نومونه یې په دې نه ایکسپوز کوو چې هسې نه هغه رانه چېرته بل طرف ته لاړ نه شي. یاره جرم خو نه شي پټېدی خو چې تر څو پورې د عوامو د پولیسو د میډیا او د پولیس په خپلو کې دوی تعاون وي نو انشاءالله تعالی جرم پټېدل چې دا ګران دي. زما نوم بادر خان دی او دا هلک چې دی نوراره دی او د کارکل یم او مونږ ته اطلاع وشوه او په دې کې سچو صاحب محمد زیب خان او شاهجان خان او ډي اس پي صاحب دیو ډېر غټ کوشش کړی دی او منډه والله په 15 منټه کې زمونږ ډینا واپس ادا کړې ده او هغه نیوه شوې ده او د پولیسو د وینې شهیدانو وینې پولیسو نه مونږ ډېر بېنتي خوشحاله او محمد زیب خان شاهجان حضرت نواز او ډي اس پي صاحب ډېره غټه قرباني کړې ده او مونږ ته ډېر بېنتي خوشحاله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د میډیا ملګرو ډېر انتهایي شکریه ادا کوم.
چې تاسو په دې موقع باندې راغلئ او څه واقعه چې ده د دنیا د ښیې د دې نه ډېرو خلکو ته سبق حاصلېږي. زه په دې موقع باندې ستاسو د میډیا په وساست باندې خپل پولیس اداره چې څومره ده هغې کې زمونږ ایس ایس پي صاحب دی، زمونږ ډي ایس پي صاحب دی او زمونږ ایس ایچ او محمد زیب خان دی او شاهجان خان دی. د دې زه انتهایي شکریه ادا کوم چې دا واقعه ډېره غټه واقعه وه خو د دوی په ښه کارکردګۍ باندې هغه وړه شوه. د وړې مطلب زما دا دی چې دا ډرایور چې دی دا زما فرعي دی، دا کم مظلوم چې دی نو ده دا پېژندو والا و، نو که فرض کړو د پولیسو کارکردګي په وخت باندې نه وی شوې نو کیدای شي چې دا هلک یې وژلی وی، نو هغه غټه واقعه چې ده نو هغه په دې باندې مونږ ته اسانه شو او هغې باندې مونږ د دې شکریه ادا کوو چې هغه غټه واقعه چې کومه وه هغه دې مختصر کړه وړی کړه.